درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا سوا وصل وختم نمبر حدیث مبارک ہے 1747 نمبر. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، دا حدیث زمونږ سردار سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت دی. اللہ پاک دې راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى العشاء في آخر حیاته. دا صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پاکیزه ژوند یو مختصره پاکیزه واقعه بیانوي. شوق هم شته که نه ویم؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام د پاکیزه ژوند یو مختصره پاکیزه واقعه بیانوي کنه. یو ځلې نبی علیہ السلام د خپل مبارک ژوند په آخرنی دور کې آخره زمانه وداوي ماسخوتن مونځ یې وکړو. نو پرون مونږ څه ویلي چې د ماسخوتن د مونځ نه پس څه مکروه دي؟ کمې خبرې؟ مباح خبرې. فضول خو ماسخوتن مونځ نه مخکې هم څه دي؟ حرامي دي. چې دا خبره هم ذهن کې کېني، ګورې ښه واضحه تشې خبرې نه ښه مباح خبرې د ماسخوتن د مونځ نه پس دي، مکروه دي. او چې کومې مکروه خبرې دي په نور وختونو کې یا حرامې خبرې دي هغه قطعا څه دي؟ بیا حرامي دي. نبی علیہ السلام د ماسخوتن مونځ وکړو د خپل ژوند مبارک په آخر وخت کې. فلما سلم، چې کله سلام جار باسلو، سلام یې واړولو، د مونځ نه ووتل، قال، نو دا حدیث یې وفرمایلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې ضروري خبره به چې کله ورته معلومه شوه نو هغه به د دې مونځونو نه پس هم کوله. هنګامي خبره چې ورته کی کنه دا علما کوي، یو خبرې ضرورت محسوس کی هغه مونځ سلام چې واړی کوي، دا د نبی علیہ السلام طریقه ده. دی اوس وخت خو الله د دین د زده کړې دومره کمې دی کنه، سره د دې چې موږ سو علم زیات شو، چې دا څوک وایي چې علم زیات شو کنه دته وایي غسل کې څو فرض دي، چې دا علم بیا پته ولګي ایمان څه ته وایي، خدای پاک څوک دی بیا به پته ولګي چې علم شته که نشته. داسې دوکه سره د دې چې دا خبره کېږي چې علم ډېر دی کنه، د دین پوهه ګورې نشته دی. د هر مونځ نه پس پکار دا وه چې د علم مذاکرې کېدی، د دین د احکاماتو د مسایلو مذاکرې کېدی. د ژوندي د غسل طریقه زده کړلی شوې وې، د مړي د غسل طریقه، د ژوندي د جامو د اچولو طریقه څه ده، مړي ته به جامې څنګه اچو، ضروري دي که نه؟ قال، نبی علیہ السلام فرمایل، ارأیتکم لیلتکم هذه، وی ما ته وښایئ دا نن کومه شپه ده. نبی علیہ السلام صحابو نه تپوس وکړو که نه د ماسخوتن د مونځ سلام نه پس، وی ما ته لږ وښایئ چې دا کومه شپه ده. د ماسخوتن مونځ نه پس ورته وایي فرمایي وی دا کومه شپه ده. او بیا فرمایل فإن على رأس 100 سنة، په سر د سلو کالو یعنی سل کاله چې تیر شي که نه، لا يبقى ممن هو على ظهر الارض اليوم احد، هیڅ څوک به باقي پاتې نشي له هغه چا نه چې نن په مخ د ځمکه باندې موجود دي، هیڅ څوک به ژوندی پاتې نشي. دا خبره نبی علیہ السلام وفرمایل. یعنې خلاصه نه چوړې دا وکړه چې ماسخوتن مونځ چې کله وفرمایلو وی کو نو هغې نه پسې دا حدیث وفرمایلو وي سل کاله چې تیریږي دا موجوده چې څومره په مخ د ځمکه دي دې کې به یوم ژوندی نه. دا حدیث یې وفرمایلو. او دی کم ټایم کې وفرمایلو؟ نو اول خو دا خبره راوچته کوي دې حدیث نه چې د ماسخوتن د مونځ نه بعد خبرې مکروه دي، بېشکه خو کومې خبرې مکروه دي؟ مباح. او دا خو یې کومه خبره کوله؟ حدیث یې ویلو. نو حدیث خو ضروري خبره. نو د نیکۍ خبرې، امر بالمعروف نهي عن المنکر، مونږ ویلو که نه، د میلمه سره ناسته، د بیبي سره خبرې اترې کولو، دا نه صرف جایز دي بلکې مستحب دي. او دا چې کومو حدیثونو کې د ماسخوتن د مونځ نه بعد د خبرو بندیز راغلی دی منع که نه، نو دې نه مراد هغه خبرې دي چې هغه مباح دي. مباح او حرامې خبرې دا خو د ماسخوتن د مونځ نه پس او مخکې او د ورځې او د شپې او رڼا او تیاره هر وخت کې حرامې دي. الله دې مونږ وساتي. پاتې شو مکروه خبرې. مکروه خبرې خو د ماسخوتن د مونځ نه پس مخکې د ورځې د شپې رڼا تیاره باران جړی هر وخت کې څه دي؟ مکروه دي، بند دي. دا هغه روا خبرې د ماسخوتن د مونځ نه پس دي بیا مکروه دي.
دا بیٹک کیږي کنه بیٹک کیږي اجرو کې ناس تکیږي بیٹک کې ناس تکیږي په ګرمه کې د لارو په غاړه باندې په ګرمه کې چې روزه راشي په لار چټي غړولې ځانته کولري خي په لار کې ناس ورته آسان یلته ځانته ډیران صفا کړم وي او چې دلته خپل جمعات پکې ورته لګیدل راشه کېنه روزه د اعتکاف وکړه کنه ټوله میاش نو د ماسوتن د موږ نه پس نبی له سلام دا خبره فرمایله بس زما په خیال ذهن ته خبره پرې وته اسانه ده چې نیکی خبره د ماسوتن د موږ نه بعد مننه یو مسلمان سره ملاقات د پاره ورلی چیرې ماسوتن جمع کې نوې تاسو کو خیر خو به دا خبره اترې چې هغه سره کیږي هغه ته چې شربت ست سله کې دا صحیح خدا وختونه چې په بربادي کې وځي کېږي دا خبرې سړي دا من دي دا حرام خدا نبی له سلام چې کوم خبره فرمایله سی فرمایل چې دا سل کاله تیریږي نو د موجوده خلکو کې هغه وخت چې کوم موجود وي دي کې به یو قسم موجود نه دا به ټول مړ شي علما فرمایي د دې حدیث کې نبی له سلام خپل امتیانو له ترغیب ورکړي چې نیکو عملونو کې تلوارو کوي زر زرو کوي ګوره سل کاله چې راځي نو دې کې به یوم ني او سل کاله خدا چا د پاره چې کوم پدې کې د ټولو نه کشر دی هغه د پاره دا خبره په دې ډله کې چې کوم یو څه دی د ټولو کشر دی نو هغه دا خاطر جمع ساتي چې سل کاله تیریږي دا نه چې دا کم پکې ځوانان دي هغه خو به د ماشومان نه مخکې وفات کیږي او چې دا کم بوډاګان دي دا به د ځوانانو نه دا هغه د عمر په اعتبار سره د مرګ او د ژوند خبره کوي دا څه خو چې نیکه ژوند دی او کړواسه او ناسه شي لاړ اصل کې د دې حدیث مقصد علما فرمایي دا دی چې نبی له سلام خپل امتیان راتېزي چې په نیکو عملونو کې تلوارو کې اټاله کوي یا چې سبب د نیک عمل کوم چې سل کاله تیریږي یو بم موجود نه ګوره ټول بمري د مرګ دراتلو نه مخکې نیکو اعمالو طرف ته تلوارو کوي جلدی کوي یا ارحم الراحمین صلی الله